بچه‌بازي زناکاري یعنی د الکانو دا کار دا دومره خطرناکه ګناه ده. الله له په دې ډېره سخته غوسه ورځي ورونو. او وی کله چې دا کس په قبر کې کیدي که نه نو وی دې 3 ورځو نه زیات په قبر کې الله نی ساری. دې ډایرک د قومي لوط قوم ته ولي د هغې په کاته کې ولړه کوي. او بعضې روایتو کې راځي چې الله تبارک وتعالی ولا شکل بدلی، شکل ولا د خنزیر کوي مکمل. حضرت عمر سے مبارک له یو نوجوان الک راغی، وی جی ما قتل وکړو. وی په څه دې وکړو؟ وی جی ما سره خپل مالک زنا وکړه، په دې وجه مې قتل وکړو. حضرت عمر سے مبارک ورته وی دا څه کار دی چې ته علي صاحب مبارک له ورشه د دې فیصله به تعالی علي صاحب مبارک وکړي. علي صاحب مبارک ته چې د هلک ورغی نو ټوله کیسه باندې پوهه کو. نو علي صاحب مبارک ورته وی چې ته یو 3 ورځې پس راشه، یو 3 ورځې پس به زه تعالی دې فیصله وکړم. نو کله چې دا الک 3 ورځې پس ورغی نو ورته وی عمر صاحب څه شو؟ وی خو جومات کې دی. عمر صاحب پسې سوال جواب وکړو. نو عمر صاحب هم ورسره روان شو، علي صاحب هم روان شو او د الک هم بوتلو. وی قبر کم دی؟ د الک ورته اشاره کوي قبر دا دی. وی اوس پړه دا قبر چې قبر اوس پړولو الک هغه کس پکې مکمل نو. عمر صاحب حیران دی. وی علي دا څه وجه ده؟ وی عمر ما د نبی علیه السلام مبارک نو اورېدلي کم کس چې دا کار کوي او دی مړ شي. وی الله تبارک وتعالی د ده قبر کې د ده لاش 3 ورځو نه زیات نی ساری، بس ډایرک د قومي لوط خلکو ته ولړه کوي ای کې شاملوي. څونه خطرناک خلکو، څونه خطرناک عذاب په الله راوستی و. او وی چا چې دا ګناه وکړه او په ده ثابته شوه، اوس د امامانو قول څه دی؟ یو امام وی چې داسې کار به وکړي چې غټ دیوال به وګورئ او ده باندې بیا رالړه کوي. بل امام وی چې نه ښه ډېر هور به راجمع کړي او دې به پکې ولړه کوي. بل امام وی چې نه غر وګورئ، د غر د څوکې نه رالړه کړي او د غر د څوکې نه د پاس نه پې غټه رالړه کوي. دا دومره عظیمه او دومره پلیته ګناه ده. او ورونو ګوره د دې وبال ګورئ په صرف په یو انسان نه وي، د دې وبال په دې ټول خاندان باندې وي، په ټول کور باندې وي، ټول کور باندې سپیروالی ورسې راځي. ورونو منت درته کوم، زاري درته کوم او معافي هم درنه غواړم که څوک هم په دې کار کې لګیا وي د الله تبارک وتعالی د رضا دپاره توبه وباسئ او الله ته منت وکړئ چې الله مو معاف کړي. الله غفور رحیم دی، په توبه خوشحالیږي. ویډیو خپلو ملګرو سره لازم شیر کړئ الله د رضا دپاره چې نورو ملګرو ته هم دا انفارمیشن ورسي او په دې ګناه کې اخته وي. او ستاسو د وجې نه یو کس د ګناه نه منې شي که نه، ستا هم د ثواب خبره ده او زما دپاره هم د ثواب خبره ده.